رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وی جی زه اسلام راوړم ولی وی په کشتۍ کې سورم او بو می کشتۍ له دیکا ورکړه یو داسې ځای ته بوتلم چالته یو سړی ناستو په یو سترګه ړوندو ما ورسره خبرې اترې شروع کړې راته وی چې زه دجال یم او زه به دنیا ته دروځم او دا ټوله دنیا به صاحبه پیمالوم په قرب قیامت کې به زما ډیوټي دای په خر به سورم او ټوله دنیا به زه پیمالوم زه دجال یم فی الحال دجال ژوند دی رونه خو ډېر دي کدي خیال کړي په پاکستان کې هم د دجال رونه ډېر خو لیکن فی الحال چې دی دجال ژوند دی او په خر به سو خوناکه خبره پکې بلد څه ده خوناکه خبره پکې دا ده چې دا دجال څه وخت کې راوځي او په خر سوري او منډې وایي نو دا خر به خاشنه کوي خو دا زمونږ د زمانې خر م وګوره نو که خیال دې کړی دی دا خاشنه ډېر سم یو دومره ډېرې وباسي خر اوس چې د دجال خر به څومره لوی خدای خبر او د هغې خاشنه به څومره ډېر دا خر چې خاشنه کوي نو مونږ او تاسو به ورپسې او خاشنه به راوچتو چې دا مټیی ده منۍ ده یو مزیدار مثال درته د یو پیر جلسه وه په دې چوک یادګار باندې هسې هم دا خبرې تاسو کړي دي زه پټې خبرې نه کوم بلکل نه چا نه شرمېږم نه پټه خبره کوم چې شندید دا عقل مونږ نه الله اخیستی دی په دې چوک یادګار جلسه وه د یو پیر صاحب موټر ولاړ هغه د پیر موټر چې خو هغه سره شیخان ولاړي چې شیخان ولاړي نو یو سړي وویلې زه اوس ورسره ولاړ یم ویلې دا د پیر صاحب موټر دی نو شیخ ورته وایي چې دا خوله دې ماته کړه ویل ولې کاکا ویل موټر ولې وی دې کې خو ټر راځي تولندی شریف وایه د پیر صاحب موټر دی تولندی شریف وایه دا بېوقفتیاګانې مونږ کړي دي یعنی موټر کې ټر لفظ راځي او پیر صاحب د خدای په نیک رامدد کې اوس هم شته په دې قبایلو کې چې د هغې مخکې د پیر نه خدای دی په نیک رامدد کا داسې وکړي په دې دواړو لاسونو پلانې پیر خدای دی په نیک رامدد پیرانې پیر خدای دی په نیک رامدد اوس د مشرک بچیا په نیک رامدد کېدل د خدای کار دی که د پیر کار ووایئ تاسو ټول فینال دې غرونو ته دا هم دا اورېدو نه کوم زه چې د کوم کلیم در آدم خیل ورته وایي دا جوخته اول به د خپل پرتوګ درته وباسمه نو بیا نورو پسې تاسو ګرځئ دا زما کلی دی نه دې ځای نه 20 میله دی دې ځای ته ورشئ زمونږ ښځې زمونږ سړي قسم چې خوري په کاکا صاحب مې دا قسم وي وایه لکه وایي که نه باړې والا په کاکا صاحب مې دا قسم وي په بابا صاحب مې دا قسم وي بابا صاحب کاکا صاحب پیرانی پیر صاحب په پیر بابا مې دې قسم وي په دې جومات مې دې قسم وي فلحال زه چې دې بالا باندې کې وړوکی لوی شم دلته راشي چې درته بار وښیم هلکه قسم وخوره چې دا ورانۍ بڼه کې ما دې دا جومات ووایي که ویې کوم دلته د سړي دامن نیسي ما به دې خبره پوهېږئ دا جومات مې دوی د مور دې مټي ته لاړه شه په جومات کتب کېږي دې قوم تر اوسه پورې دومره نه دي زده کړي چې قسم په چا کېږي قسم د الله د ذات نه سوا په بل هېڅ شي نه کېږي قرآن د خدای کتاب دی که نه دی که یو سړی دا وایي چې په دې قرآن مې دې قسم هم نه کېږي په دې خبره پوهېږئ په دې قرآن مې دې قسم هم نه کېږي سوا د الله د ذات نه په بل هېڅ شي قسم نه کېږي